وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. mata sumah ki mana tadi ijazat deh tas ijazat saja sebelum program dari akpala kabere singiro edare pakadamono ke dinasti edare na ijazah hastal edare akpal bana kutuba no tas sumah ki mai jo Quran ayat tilawat karo ko yo mein hadith sharif pesh karo Allah da wakil कि मुख्तसर का अल्लाह अमल कवले तौफीक दे वले कि ये खबरें कवले वल हम मुख्ताज नहीं और ये खबरें और इधर वल हम मुख्ताज मुख्तसर मुख्ताजी गरीब के अल्लाह ये मुख हजरत को बहुत अच्छा लगे जो अल्लाह नो मुख्तवे जो हदीस पर काला कर दिया कि भाई ये हदीस शरीफ जो है हदीस शरीफ ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये तो शरबत है पीने की चीज है, अंदर दाखिल होने की चीज है। बेडेर पत्थर सर तफरगल बेडेर दर्द बिल्कुल बाहर रवैया तो मुझे भाई अब नहीं पिएंगे तो फिर कब पिएंगे? नो दाके शक नस्ता नो अवल आयत में तिलावत करो तासो फरमाके अल्लाह पाक फरमी कि ए जमा बंदगानो अगर खलेक ताई मुइज़त मने रज़िक मुदाई मलिक मु आगादाई अर्स कवल वलज़ात अल्लाह दाई टुलो ये टुल मजमवे अर्स कवल वलज़ात सुक्ति अल्लाह हुआ है बाबा जी अजीबा जुमला बाबा जी अब्दुर्रहमान बाबा जी देर अल्लाह और बुजुर्ग के मां बिजली घर वाली से कुर्ता पर्दा वगैरह कुर्ता दो वक्त रहमहुल्लाह ताला मुगा कबीर दा अल्लाह टूल कबीर दा अल्लाह कबर को न डाकी दा एतासो په خدمت کې دا عرض وکړو مولانا صاحب د کسر مخکې خبره کوله ما اوریدله چې د خپل کبیر لمن ونیسي مونږ تاسو ونیسي مونږ تاسو کبیر چې دی دیبا ان شاء الله ټول جنت ته دی او مونږ تاسو ور سره ما عبدالرحمن بابا ورته وایي لکه بیا وایي کول ول ذات څوک دی الله او بابا جی څه ورته وایي چې پدشي هغه کار په بل چنشي وایي چې پدشي هغه کار چې پدشي هغه کار په بل چنشي خرطونه د تتوان پورې نتوان دی هرونا پکیم ورته ولاړه هرونا پکیم ورته ولاړه هر غیاي په تسبیح سره زبان دې پس جوړ یم زکه سر دې لګولې پس جوړ یم زکه سر دې لګولې هم یې زوړ پر کو سر اسمان دې اغه الله دې مقدس دغه دې مقدر ته دا پرشن نه مخکې دا پرشن یې کړو دا بایپاس هغه نه مخکې یوه جمله وفرمیله د الله پاک په فضل الله پاک په توفیق سره قدمونو کې ناستو ویې ژړل وی چې کوم
ذات کوم رب چې سترګې دي لکه مثال د بابا جي صاحب دی په سر ناست دی په کرسي ناست دی که نه ولې تاسو ټوله مجموعه یې په څه ناست دی په کرسۍ ناست دی که نه ولې چې موږ حضرت صاحب ملحوظ درته نقل کوم دا ولې تاسو په یقین سره وایي چې په کرسۍ ناست دی ولې وایي په سترګې یې وینې که نه موږ حضرت صاحب وجړل وایي چې موږ په خپل سترګې خو یقین وساتو او چې کوم ذات سترګې راکړې دي او د هغې په فرمان یقین نه ساتو څومره د افسوس خبره ده نو چې دې څه فرمایلي دي خوبه هغه شی پوره کېږي نو الله دې موږ تاسو خالق دی الله مو رازق دی الله مو مالک دی مو عزتمنې هر څه دې پیدا کړي دي موږ زه نن روان وم څه بل دی مې پروګرام مولانا عبدالرحمن صاحب سره مو خبره وشوه روان په بله وم راغله دلته بله لاهور ته تللی هفته مې لاهور کې تېره کړه دا بله جمعه مې ښه خضرګي سره مې وره وکړه دا جمعه مې ښه خضرګي سره سرګودا کې چاته ملاقات ته راغلی وم سرګودا کې چیرې راغلی وم سرګودا ته راغلی وم روان و خواجه محمد صاحب زوی دی خواجه نجیب احمد هغې سره مونږ ګډا روان خانقاه بیا ولیده خو اتفاقا الله پاک دلته راورسول چېرته دا ته بیا دلته کول ورځه خو هغه دی چې هغې څه خوښ وي هغه کېږي بیا نو الله مو په خپله برګاه شي د مونږ تاسو ټول قبول کړي نو څه قرآن شي الله پاک ما یو آیت تلاوت کړو الله پاک فرمایي چې ای زما بندګانو تاسو ما یادوئ زه تاسو یادوم څومره د خوشحالۍ خبره ده دلته مونږ تاسو یو وزیر اعظم یا یو وزیر اعظم وي بادشاه وي چلو هغې قدر کول پکار دي زه د عہدې مطلب مونږ خو دا نه وایو हमारे हजरत दगा का स्कूल कॉलेजों बगे दीन ये नहीं कहता कि आप डॉक्टर न बनो दीन ये भी नहीं कहता कि आप इंजीनियर न बनो दीन तो सिर्फ ये कहता है कि आप डॉक्टर बनो मुसलमान डॉक्टर बनो इंजीनियर बनो मुसलमान इंजीनियर बनो ये सब खिदमत के शोबे हो इधर दुनिया यू वजीर दे नाम वाखली इधर दुनिया यू वजीर या यू वजीर आजम چې څومره تاسو مخکې د ټول نقشه د شلو کلونو پاکستان ګوره څه حالت وزیر اعظم چېرته لاړ شي بیا چېرې لاړ شي یا وزیران چېرې لاړ شي نو موږ تاسو د خوشحالۍ نه ځایېږو نه خوشحالۍ نه صرف خوشی کی پوله نہیں سما سکتے بلکې موږ نام خو ورته پته نه وي موږ په مړاو په دغو ټولو کې سره ځانو او هغه الله چې د دویړې جهانې ټول ارث دی پر قبضه قدرت سے او هغه الله فرمایي څومره د خوشحالۍ خبره ده مو عزتمنې هغه الله فرمایي چې زما بندګانو تاسو ما یادوئ زه تاسو یادوم څومره خوشحالۍ خبره ده الله اکبر یو بزرګ مو حضرت صاحب فرمایل چې یو بزرګ وویل حضرت صاحب چې یو بزرګ وویل چې ما ته پته لګي چې کله مې الله یادوي ما ته پته لګي چا پوښتنه ورنه وکړه چې کله دې یادوي وچ کله زه یادوم بیا مې دا یادوي وچ څه دلیل دی وچ په خپله فرمیلي دي فاذکروني اذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون چې ای زما بندګانو تاسو ما یادوئ زه به تاسو یادوم وی چې کله هم زه د الله ذکر شروع کوم وی چې 100/100 ماته یقین وي 100/100 کروڑ ماته یقین وي چې الله ما یادوي شک نشته پکې اخو د بادشاهانو بادشاہ دی چې آد یاد کی بے پریشانی دې څه خبره ده جب اللہ لیا ہے تو پھر کس بات کی غم ہے حضرت بے جزاتی عبدالرحمن بابا ورې دغه اخبار پر توجه راکوي چې ما ښه پیش کا نو څه وایي د الله بڑائی بیانو د الله په بڑائی باندې عبدالرحمن بابا د داسې خستي ده چې په قبر کې تروتازه دی ځینې خبرې دي داسې چې هغه په مجمع کې تړلی نشي کړی کنې داسې خلک زه پېژنم ما د عام مجمع خبرې نه وي یا د خاص د خواصو له خبرې نو څه وایي د الله په بڑائی کې یا د زړه ته موږ تاسو ته د الله زړه ته راواچوي زړه ته نو څه وایي په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان دی اوس د بادشاهانو خبره مې وکړه څه وایي کوم بادشاه دی د جملاو
بدشخانو هم بدشاه دی د جملاو بدشخانو هم د خر یو سلطان په سر سلطان دی څوک افتاب شي په اسمان راخیژولې څوک افتاب شي په اسمان راخیژولې د افتاب راخیژولې په اسمان دی څوک یو ساز بران شروع دی کنه سوئی بابا جی وقت سوئی سوکیو ساز کے رئیس دیشی لا اسمانا سوکیو ساز کے رئیس دیشی لا اسمانا نزل کرے تپ مونبندے بران دے سوکشی روخ نینا نیستے پیو ماشی کے سوکشی روخ نینا نیستے پیو ماشی کے ژوندې کړه د پروخ تمام جهان دے سوک له خاورو شي ګل پیدا کولې سوک له خاورو شي ګل پیدا کولې د له خاورو پیدا کړه ګلستان دے سوک شي رزق هر مخلوق تر سوالې سوک شي رزق هر مخلوق تر سوالې د خر و مخلوق روزي رسان دے سوک بندا لرا ایمان شي ورکولې ټوله دنیا چې میلاو شي سره چې الله نه وي خوښه هدایت به ورته ونه کړي او چې ټوله دنیا یې په ګمراه کول لګیا شي چې الله نه وي خوښه څوک به یې ګمراه نه کړي څه وایي بابا جي څوک بنده لره ایمان شي ورکولې څوک بنده لره ایمان شي ورکولې د ورکړې هر مؤمن لره ایمان دی بیا وایي چې په دشي هغه کار په بلچه نشي چې په دشي هغه کار په بلچه نشي هر توانه د تر توان پورې نه توان دی موږ دوه رکعته نفل چې کوي یاره ډېر قیام به وکړو ډېر وخت قیام به وکړو ونې چې کله نه پوهېدو دي په قیام ولاړې دي الله په برکت شي یو ورځ ما حضرت کلي کې د تبلیغ جماعت maybe 4 مہینے تبلیغ جماعت کا کاش کیا ہوا پڑھتا ہوں اللہ پر فضل اس کو دین ہے ٹولے شبے طرح دادا شیخ شاہ ابوالحق رحمۃ اللہ علیہ دادا شیخ فرماتے ہیں کہ دین کی کسی بھی شعبے میں کام کرنے والا کسی دوسرے شعبے میں کام کرنے والے کو اپنا رفیق سمجھے فریق نہ سمجھے یہ سب ایک دوسرے کے معاون ہیں 4 مہینے پر برکت مدرسہ بدلے 2005 میں مدرسہ 4 مہینے لگا ہوا اللہ پر ہونا کله وخت په تبلیغ جماعت کې لګاوم خو محبت به ټولو سره ساتم دا ټول د یو بل معاون دي سره چې ټول ملاو شي دین ترقي بلې وي اوس وایي هرونا پکیام ورته ولاړه هرونا پکیام ورته ولاړه هر گیا په تدبیر سره زبان دې پس جو موږ یې چې سیدان وکړه به دا خبره ورته کلیوال ته مې دا تبلیغ جماعت بیان کړو ما د الله په بڑای مې بیانوله په دغه کې الله دغه ته ورواچوي ورته به یو کړه چې مې وکړ چې خبره کوله په چا دا وا ورته وکړل افرین وکړل رانا خبره ویرا شو لا مو ته سره یاد کی مو ته سره یاد کړه نو ویرا کړه او سره یاد کی هغه کوي یاد نو دې کې مې ختم نبوت غشتونه مکول څه بیان او ټول څه بیان بیان وکړلو عملګری مټل وو دا بیان وکړ دا بیان وکړ په بل دې کې بیا بیان لري تکي بولو مرزا قدیانی نام را نویر شلو او جو سره یاد کی ا بچانه مخلو اور ارث دای کوي الله دغه باندې دا ډیر خوشاله چې ته چې ارث دای کوي دوی چې دغه نسبت سره دای دمر خوشاله شي دمرا لکه وینه مرید ته وګوره مرید چې صحیح مرید وي چې څه تعریف کوي چې نه د مو د حضرت صحیح برکتونه دي مو د شیخ برکتونه دي شاګرد چې کله صحیح شاګرد وي چې څه تعریف کوي چې ډېر تکړه وي چې نه د مو استاد برکتونه دي اچھا نو بیا چې بیا موږ دا وایي چې د مو د شیخ برکتونه دي مو شیخ دا ټول مو شیخ کمال دي دا مو د ټول استاد برکتونه دي بیا بدانو یو شیخ لار کړي دا استاد لار کړي بیا بدانو چې ارث الله کوي دې په فضل دې په توفیق سره نو په کلی کې ما چې مړه پرېږده کلیوال ملګري وي
ما چې پر رکوع منډ چې امام صاحب چې راشي امام صاحب لږ دوه تسبیحات ورته وایي چې ټول سرونه په دینه مخکې وچتولو کوشش وکړي ستړي شي او ما چې خر چې الله پاک بدترین ځناور نه دی اواز ته په قرآن کې بدترین اواز ویلي خر چې کله نه پیدا دی په رکوع وي الله ته تاسو یې وګورئ د ځناور چې څومره ځناور دی الله ته په رکوع خطا کوي پس مځکه وګوره مځکه په سجده پرته ده په سجود یې مځکې سر دی لګولې په سجود یې مځکې سر دی لګولې هم یې ځوړند په رکوع سره اسمان دی اوس د تصوف کې د لور بکیا دغې کې خو د بکیا شعرونو کې تصوف ټول به دې ټولې شعبې او د الله عجیبه غایب بیان کړی دی معرفت اوس دغه په توجه سره واورئ نه یې زیان نه یې زوال نه یې نقصان شته نه یې زیان نه یې زوال نه یې نقصان شته دی بې زیانه بې زواله بې نقصان دی نه یې مثل نه مثال نه یې مکان شته دا وایي چې د الله مسجد د الله کور دی دا خو دغه دا مطلب شي که نه دا مطلب شي چې دلته نزول رحمت خاصه کېږي کني الله پاک په دغه ځای کې رضایږي نه یې مثل نه مثال نه یې مکان شته نه یې مثل لیس کمثله شیء ترجمه سره عجیبه کړې ده نه یې مثل نه مثال نه یې مکان شته نه یې مثل نه مثال نه یې مکان شته دی بې مثله بې مثاله بې مکان دی اوس وته وته نه یې څوک په سترګو ویني نه لیده شي موږ تاسو سترګې کې دلته مالا کار نشته چې وویني خوب کې زیارت کېدای شي یو کس ته په خوب کې الله پاک زیارت وشو په عرش باندې الله پاک مستوي علی العرش و او کس خپل په عرش سیره لاندې ورته ورغلو اتلې زیارت یې کوي خوب کې کوي شي زیارت اچا په شکل کې درته نه یې څوک په سترګو ویني نه لیده شي نه یې څوک په سترګو ویني نه لیده شي او بچکونه نومیان دی چې غور کله په وکړې کورید مې ضرورت یې نشته دی دغه هسې ښکاري دغه شی تشریح اوس کړې ده په دغه شی که څوک وایي لیده نشي که څوک وایي لیده نشي او که وایي وخرچاو تا یان دی داس نشي ویلی چې الله دلې دی دلې نشته دا نشي ویلی منزه د له جملهو جېختونو بیا خو خر جېخت په ده باندې ودان دی له زرګونو صفتونو راشه ګوره چې یې کړی نیم صفت عبدالرحمن دی نو یې خلک مسوک دی ټوله مجموعه وي اوس مړه الله په نام شرم کوي خلک مسوک دی رزیق مسوک دی خالق مسوک دی هر څه کولی ول ذات څوک دی دلته چې داسې په شوق سره وایې انشاءالله چې قبر کې الله خو د حساب کتاب ناول وساتي خو دا نه خاص لکه بیا فرشتې درته راغلې انشاءالله امید دی کوي چې هلته به په قبر کې ښه چې فرشته دی چې من ربک رب دې څوک دی تا خو به ټریننګ شوی د بر او بیا به څه ورته وایي ووایي الله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کو فرمایا چې اے عمر چې په قبر کې نکیر منکر درته راشي جواب به ورکې دې ته چې یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دغه عقل به کار کوي ته چې او دغه عقل به کار کوي ته چې اذن اکفی کا پھر واجه میں سنبھالوں گا ایمان یہ اوپر رکھے پھر واجه میں سنبھالوں گا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ زوی بچائی مبارک فرمی وجه کله مې والي صاحب ته فرشتې راغلي په قبر کې وجه دې چې مر ربک وجه دې رواني والا چې مر ربک تا رب څوک دی وجه بل فرشتې ته وي چې دغه اس کو छोड़ दो
हाज़िही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है सिराजुल जन्नह, जन्नत का चिराग है। इससे आपने क्या सवाल जवाब करना है, छोड़ दो। फरिश्ते तेरे तेरे रवाने से सुबह सरवर से जीता हुआ माशाल्लाह तो सुबह सरवर से तरफ बदा खपल शेख तरफ तल ذات तरफ तल मजलिस नहर जुमा अमदिगार न बगर चिदावा किया कला बयान वाला सुबह सरवर से ज्यादा दी अल्फाज थी which हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शैतान तो डरता ही था, लेकिन उस दिन फरिश्तों को भी डरा दिया। तो ईमान होगा ना पकड़े कि अल्लाह प्रोत होगा द मजालिस लका हजरत अबू फरमायल द मजालिस जी दी दा मकसदी माश मेरे दा तालीमन कीजी तालीमन چې د ژبې مو او د ژبې د الله په یاد باندې جاری شي دغه لپاره तालीमन कीजी دا کړي ذکر خو چې څه یو هغه ورته کې نه کوي هو دا کله کله د مجالس तालीमन कीजी چې د ژبې او دغه په جاری شي نو ما عرض وکړو تاسو په خدمت سے چې الله په فرمایي چې زما بندگانو تاسو ما یادوي زما تاسو یادوم نو به یاد کی اوس بیا ګورا کې رچی کې موږ لگا تلم نو ختم وردوله مجموعه وايي هلته وردوله مجموعه نو هلته ورته بیا دې داسې الله نامې واخستو خو واجنانه به الله نام په شوق سره خلک سره نورن کې موږ لکه بازار دې سره نورن کې دې بنو وزیر یم د بنو خو موږ د ختیان یو نو سره نورن ته ورته تلو دا کارېلې دي کارېلې کړوي سبزي ده کنه تروشه او جی جی دکاندار دا خرڅوله پر ډېری خوا او دمره هغه تعریفونه کول چې وایي غلي دا هغه بینه دا الفاظ باندې تعریف کولو چې خاص د مرغېش جبې څومره تعریف کول چې کارېلې ته د مرغېش جبې نه وایي چې د نرمه نرمه دا به موږ الله نام چې د ټوله میټای دی پیدا کړی دي ارزو چې د میټای دی پیدا چې د میټای دی پیدا کړی دي او دمره هغه دا میټای چې کوم ذات میټای پیدا کړی دا په خپل اثر وکړي نو بیا په دې نام موږ تاسو په شوق نه خلو نو به وې ټول مجموعه په شوق سبحان الله یو سکند په ولګي د څومره کمای دی وکړه څومره کمای دی وکړه څومره کمای مو وکړه یو سکند په ولګي دا حضرت سليمان عليه السلام ول تخت چې کله په وار روان وو یو د ختی سړی ولیدو به سخت خپلنه دا جری شو سبحان الله ماذا اوتی آل داود سبحان الله یا الله څومره شان او شوکت حکومت مفهومي ترجمه کوم آل داود یعنی حضرت سليمان عليه السلام ته ورکړی دی په ټوله دنیا حکومت وو نو څومره نو حضرت سليمان عليه السلام د خپل قوم برگزیدہ پیغمبر ہو ہر پیغمبر کی نو قوم مربی بھی تربیت کرنے والا تربیت کہتے ہیں ایک چیز کو آہستہ آہستہ اپنے کمال تک پہنچانا نو نو دا نه ورته وایي دا نه ورته وایي چې ما تخت داسې دی نه د تخت تعریف نه ورته وکړو د رب د نام عظمت یې ورته وښیو دغه کې یو نقطه ده موږ تبلیغیانو ته موږ علما ته موږ ټول د تصوف لاین ورته چې خلکو ته به د کچېرې پلګاډي کې راشو یا څه دلګاډي تعریفونه به نه کوو ورته د الله د نام تعریف به ورته کوو شهیدو تعریفونه خو هغه شهیدو خو هغې سره خپل وي موږ تاسو په ذمې دغه کار دی چې د الله نام به ورشئ نو دا ورته فرمي اے انسان لا تسبیحة واحدة يقبلها الله تعالی خیر مما اوتی آل داود انسان چې دا یو ورته سبحان الله ویل چې الله قبول کی دایما سلطنت د آل داود د سلطنت نه بهتر دی نو څه او د حضرت سليمان عليه السلام حکومت په ټول بادشاہي په ټول دنیا و سمن یو ور سبحان الله په ټول دنیا نه بهتر دی خدا د دنیا کو لفظ موږ حضرت خبره دا د دنیا کو لفظ کا یہ دنیا کی کلی آنکھ پردہ ہے جب یہ دنیا کی کلی آنکھ بند ہوتی ہے آخرت کی آنکھ کھلے گی پھر ہم سب آپ بھی میں بھی ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک بار سبحان اللہ ایک بار یہ نماز پڑھنا روزہ رکھنا کوئی بھی نیک عمل کرنے میں اللہ نے کیا کچھ چھپا رکھا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے نو الله مو د خپل دربار شي ټول قبول کړي دا دنیا چې دا فانی دا ارث فانی دي دا به ارث سره نه پاتې شي دا په ټول ارث سره نه پاتې کېږي نو عزت باندې سمنا کاروبار باندې نه دی خو په کاروبار کې د رب هېرول دا باندې نو دغه دې موږ تاسو ته پکار ده مو عزت باندې چې د الله سره تعلق برابر کړو د هغه سره تعلق افسوس کا بردو شهید موارث او پرځدل هغه رب سره
رب سره تعلق نشي جوړ هغه د الله سره تعلق نشي جوړ چې ټول شریر ور پیدا کول ول ذات دی کراچی کې مولانا صاحب یو شعر ورته په مې ترجمه مجھے یو کا سمجھ بلکې چیک کړو اته مې 10 روپے نوٹ ورکړل دا یو بچ جوان ما دې چې امانت مې درکړو بل کا سمجھ بلکې ته بچی راشه لګو بچی ما دې 10 روپے نوٹ ورکړل مې سب په 10 روپے نوٹ ورکړل ما ته یو کله څه مې په بیا ما خاله الله سبحانه مثال کوي توجه دا واخله امانت حضرت ته ونه واخله اچھا وشوله تاسو ولې نه کنه لکه په نوټ باندې دا امانت ورکړو کنه او دې ته مولانا صاحب ویل فورن دی ورکړو تاسو ټول مجمع نه یو سوال چې غلطه وکړه کټی کې وکړه وې حق مثال ماته برابر کړو زه ډېر خوشاله شوم خو تاسو شرعاً غلطه وکړه کغه وکړه ما امانت دي ته ورکړو چې ما امانت دي او دې ته ما نه ویلي چې ورکا مولانا صاحب ورته ویل چې راکا دې غلطه وکړه کټی کې وکړه ټول مجمع وې ولې خیانت یې وکړو کنه امانت شرعاً غلطه وکړه کنه او عرفاً غلطه وشو کنه او غلطه چې وکړه اوس دغه ټیم کې ډېر ښه وکړه لکه ماته مثال برابر کړه چې راځي چې خلک پور بل کاسته ورکړي نو دا به ماته یاد ساتي نو اچھا نو اوس به چک شته اوس کې الله جزا دا وینه د څومره خبره چې دغه کوم د ټول ثواب پتا تر شي نو اوس کې تاسو د 10 روپے نوٹ کې اوس خپل بچی ته مشوق ته ورکوي نه قبل وی چې بچی بابا سره پکېږي نو 10 روپے نوٹ تاسو ټول وایي چې غلطه وکړه تاسو وایي نو تاسو د پښتنه کوو زړه چې دی دا د ټول بدن بادشاہ دی کنه دی بادشاہ او زړه چاره کړی دی ټول مجمع وې زور سره او چې دا زړه چې دی د ټول بدن بادشاہ دا چې مونږ غیر الله ته غیر او ته ورکو نو دا غلطه ده کنه دا غلطه وای ټول غلطه ده کنه دا نو د ټول مجمع وې مولانا صاحب تاسو اجازه سره وایم کنه ټول مجمع وې چې زړه به الله ته ورکو وای الله ته ورکو غیر الله ته پښتو زړه کوي ما خوستا لرا درکړې زړه کوي ما خوستا لرا درکړې نور خلکو لرا نور دړونه پیدا کړم نو دا ودا شو لکنه مولانا صاحب غوا ده مولانا صاحب ودا ده کنه چې ټول چې زړه بچا ته ورکو زړه میسا ما حضرت سے مما ته 100 بار نہ زیادہ دی یہ دل کسی اور کو نہیں لینا دل ان کو دے دو جنہوں نے دل دیا ہے زړه مثال د بچلی دے کب چې دے وبنا بار روبا سے مڑेगी تڑپتی ہے پریشان رہتی ہے تو پانی سے پوبش خوشحال ہوئی سمندر کے دا زړه چې دے چې غیر الله تا کله څوک ورکی غیر الله تا نو دا پریشان وي ټینشن به موري هوت جوړېږي دغه نه اگر چې دا مثال پیش کړو ما چې تاسو دهشتګردي چې څه ته وایي او موږ په نزدیک دهشتګردي دا غدا چې زړه الله را کړه دی موږ بل تا ورکو نو دا شو دا کنه ان شاء الله چې زړه با سودا ور مخکې شوی و خو یا د غنی وشو زړه مو چاته ورکړو دا نو چې او ته دا خپل په خیر راشه بچي الله ته خوشاله ما چې خپل نو کله وی خدای هغه کاسته ورکاو چې کله هغه تاسو ورکړی کوم خو چې موږ باندې په جدا کا چې دا وکړه په بدوي چې تاسو نه غواړئ چې تاسو ثواب ملو شو ټول څومره مثال چې دي تاسو ملو شو الله دې قبول نو الله مو د خپل برکاشه قبول کی الله مو دا قبول کی دا خو تاسو د نیکو خلک د پر دا غشوا چې دا صبح شام ماشاءالله ذکرونه کوي فکرونه کوي اتباع سنت اصل شی اتباع سنت دی اتباع سنت ولایت درومدار په اتباع سنت په اتباع سنت چې مونږه د ویلې کہ حضور اللہ پاک خپل ذات ہمارے حضرت فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات چھپا رکھی ہے اور اپنی خوشی چپا ظاہر کر رکھی ہے سمانا مقتصدہ فرمیلی تھی کہ کلمات محبت دعویدار ہوئے نو ماتا دا خپل حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر آدار محبوب اللہ نو تاسو کلمات محبوبین پر رجسٹر کے لکل ضرورہ واڑے نو د ماده محبوب یو ادا خپلوي او د ماده محبت په سمندر کې غوټه لګوي
او د دغه لپاره د اتباع سنت لپاره د خپل کبیر مشایخ سره تعلق جوړول ضروري ولې چې سید الله والکافی ال ځان سره نه ملاو کوي منوس باندې کی چې الله سره دې ملاو کول ورته آسان شي خو ابد بیا ملاو کوي ګوم په خضرات باندې ورته یو دغه نه باندې ډېر کله سره پدغه لاره باورشي خدای رسول تا پدغه لاره باورشي خدای رسول تا چې څوک ژوند کندي په لار د درویشانو داسې ګرم بدر بل پنجا خنشتا داسې ګرم بدر بل پنجا خنشتا لکه ګرم وی بدر د درویشانو څومره خلک یې زیارت کړي پس له مرګه څومره خلک یې زیارت کړي پس له مرګه چې بازار وي په مزار د درویشانو بادشاہ خان د دې دنیا وړه پرتوي بادشاہ خان نام نه درته شایم پاکستان یو غټ وزیر اعظم تیر شوی دی یو ملګری سره مې ملاقات کړو او ملګری وی چې دروازه په خپل راته کولا وکړه وی چې درته وی په خپل راته وی چې درته په ډېر سکون حاصل شو تاسو سره په ملاو کوم بادشاہ خان د دې دنیا وړه پرتوي بادشاہ خان د دې دنیا وړه پرتوي لکه خاورې په دربار د درویشانو د جنت د بغولونه پای خیر شي د جنت د بغولونه پای خیر شي چې تو کویني ګلزار د درویشانو د دنیا بخر لرا هم خزان شته د دنیا بخر لرا هم خزان شته خزان لري بخر د درویشانو چې پچا باندې غضب لیدا کړي کخا چې پچا باندې غضب لیدا کړي کخا خطنا درومي گزار د درویشانو دا غلي عزت باندې د الله ول خلق سره تعلق ساتي مولانا ما خطر مولانا سے بیان کو ترجمه کولا چې الله په قرآن کې فرمایي چې د ایمان والو تاسو د الله ول خلق سره شي نو تاسو په تقوادار جوړ شي کاری دوی صاحب خان کای پور شریف ترغلو د څوک د مخ کې ورغلو کای نو اذان جواب کې کړي په مسجد کې اذان جواب واجب نه دی چلو تعلیمنی ورکی کړي حکیم اختر سے غاته راغلو جامع شرعیه ته بیان کولو نو اذان شروع شو بیان جری وساتلو ورته وی ټول یې کټ جواب چلو ورې جواب اذان نه پس د موږ علاقہ کې فورن خلک بسم الله شروع کړه ما جنانا په اره مو کې محل خپل دعاګانې درود شریف بیا د اذان دعا بیا خپل ځان ته دعا حدیث کې ثابت ده یا الله
حدیث شریف کې راځي چې د اقامت او د اذان او د اقامت په منځ کې دغه په منځ کې دعا قبلېږي نو موږ تاسو به ټول دعا وکړو یا الله د ټوله مجمع قبول کړه آمین موږ ټول قبول کړه یا الله فلسطین مجاهدین خصوصي مدد وکړه یا الله ټول امت مسلمه چې چیرته یا الله پریشان دي ټول مدد وکړه موږ ته همت راکړه غیرت راکړه چې مسلمانانو مدد ته اوچت شي نو دا خوشاله مو عزت منه دا خو د یو سبحان الله څومره سبحان الله څومره غاده اجر چې دا ټول وای ټول دا ټول دنیا نه یو سبحان الله دا خو د تاسو نیکو خلکو مو باندې ګورنګار ما باندې ګورنګار سړی د پاره دی ما باندې ګورنګار سړی د پاره هم د تسلیث مانشتا حدیث قدسی دی لعنین الحاکم مختر سے فیصلہ کی ویلے حاکم مختر سے غټه کړی لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے سبحان اللہ کہنے والے پڑھنے والے بھی محبوب ہیں لیکن ایسے بھی زیادہ محبوب فرسٹ ڈویژن درجہ سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک اب وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر آہ و بکا اور کس کے بھرنے والے ہوں پخپل گناہوں بندے ندامت پدانا خزیات ثواب اللہ تعالی محبوب ہے ولی پریشانی تو پریشانی شي لک برنا ټول دنیا د ګنا نه ډکوي چې الله شته دی څخه دی اوس به توبه وباسو الله اکبر سو کندل خبره حضرت تاسو په توجه یو خبره وای چې ما بیان کا موږ ډیر اسماعیل خان کی وا زنانا وا یو بزرگان خاندان ولا هغه خوب لیدو خوب یې ولیدو په خوب کې د الله زیارت ورته وشو او د الله نه پوښتنه وکړه موږ حضرت واقعیا راته تیروا نو په خوب کې د الله زیارت ورته وشو او د الله نه پوښتنه وکړه چې یا بری تعالی ز جنتیم کا جهنمیم الله په خوب کې ورته فرمایل چې جهنمی نو ا ډېر پریشان و چې اوس کا یو بیچاره ته ویلی خو باندې بل غټ بل مفتي نه به پوښتنه کړې بل نه الله راته فرمایل اوس په کې څه باندې خبره نشته نو ډېر پریشان و مو حضرت ته پیغام راولېږلو چې مو حضرت ته چې دا خپل پریشان شول چې الله فرمایل بیا خود به ترمیم کوي نو په کې کېږي نه دا نو بیا مو حضرت خپل شیخ ته وخت شیخانو مشایخ ضرورت وي نو مو حضرت خپل شیخ ته پوښتنه وکړه نو هغه ورته فرمایل چې دا زنانات د خاتون ته داسې ووایا چې اتانا صدا سے کار شوی او غلط کار گناہ شوی او چې ته مستحق د جهنم وې همړه خو نه یې الله تنبیه درکړه خوب دې لیدلې دې مړه خو نه یې د توبې دروازې ګلاو دي اوس توبه وکړه په مټه جنت ته لاړ شه دغه ته وایي د الله خلق مشه مونږ تاسو کوی به مو یې بس لاړلې اما پرتا وایي په چې او الله ولا خلق سره دې تفسیر ورکړي نو حدیث شریف تے حدیث قدسی لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین اللہ میاں فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو مجھے سبحان اللہ کہنے والے بھی محبوب ہے پسندیدہ ہے لیکن ایسے بھی فرسٹ ڈویژن زیادہ محبوب احب صیغہ اسم تفضیل ایسے بھی زیادہ محبوب میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں پر سیس کیا بھرنے والے آہ بکا کرنے والے ہو انین اونچا رونے کو نہیں کہتے انین کہتے ہیں جیسے چھوٹا بچہ سیس کیا بھرتا ہے اس کو سلگے ہوا ہے نو دغه حدیث شریف دی جالی یو د الله ول شاعر کو تیر دی دا سے شعر ویلی دی چې په کروڑاو روپے به خی قیمت ادا نشي دغه شعر وای دی دی اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر نو ایسا مشکل نه ده اوس به موږ تاسو ټول وایي چې یا الله په خپل ګناهونو متوبه ده نو بیا الله بس بیا د حدیث شریف مقدار جوړ شوی چې سوي اتائب من الذنب کما لا ذنب له چې په توبه په ګناه باندې توبه کوي کای داسې لکه سره یې کړی مړه لیش نه باندې ختم شي فرشته ته پاتہ نه لګي دا به ورنه نو بس حضرت دیکھ تو نو دا ذکر مجلس دغه اجازت ما د حضرت براهراز د ذکر مجلس اجازت ما د شیخ العرب العجم سید حسین احمد مدنی رحمت الله براهراز ته سره کړی
هغه ټیم کې 98 سال عمر یو هغه ټیم کې چې ما ته راکړو لکه مدني رحمت الله ډېر مخکې دي علور درګان رحمت الله دي او د شیخ العرب د جم بلکې نور څه خبرې دي او دا کوي نشم ته نو ټول وای د دړه په ضرب ولګوي چې دړه نه د غیر الله او په مسو ودا وکړه او د الله محبت پکې ډوب شو بابا جی څه ورته وایي په قبر مې زاري لیکلي وي په غلاف بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې بدلوي په دنیا دین او ایمان ولې نه پوهېږي په خپل سود او په ځان ولې غیر مینې دې پردان باندې انبار کړې غیر مینې دې پردان باندې انبار کړې نن باسه په کبا کې بوتن ولې سوي اوس چې ته عمره ته روان وې څوک درته وایي چې د خانه کعبه ته بوتان ایسه څومره به پریشان شو دا څه وایي زه توحید پرستی نه ځم که زه خانه کعبه ته بوتان وړم بابا جي وایي چې په زړه کې غیر مینې ګرځوې دا داسې ده لکه خانه کعبه ته د بوتان یې نه کړم بد په بدو پښمني کوي رحمانا بد په بدو پښمني کوي رحمانا ته په خپلو بدو نه شوې پښمن ولې نو بدا دا وایي نفي اثبات چې لا اله سره د غیر الله او بس او په الا الله سره پر کې د الله او د الله محبت نه لګا او څه وایي ټول مجمع خپل کې نه په شوق سره لا اله الا الله 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 محمد رسول الله الا 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 الله دا موږ په مجمع کې کله کله پیریان کې یو مجمع ده دا نوې مجمع